دا په دې بنیاد راغلی و په دې بنیاد راغی پرې انصاف پکار دی روزو شي چې په خپل کاروي کې مو ښکارا نه بابا رانچا دا په دې بنیاد راغلی و په دې بنیاد راغی پرې پوهې ان لله ساره دی انا بس انا بس بابا بس جلاله غته ما کې بعد ما شوم بیا دې باندې راوځي باندې کې قبرونو باندې دا خلک ما ته ګور سترګې پټې کړې دي دا خبر ورته کولاو دا خبر ورته کولاو که چې ویلي کارې کوم راته دا خبر دی دا قبرونه یې روره ما ته ګوره پدې یو یې سیمټ راشه ته راشه وګورې باندې پدې یو باندې راغو دې په دغه ته باندې واچوه لاس مې واچوه دا جوهر راغلی دا جوهر واچوه پدې یو دا د موږ د ټول لري الویل وی افسران دي دوی پکې پاتې خولې لري دا پته خور افسران دي زما عمران خان ته وایي چې دا ټولو ته دا خواست دی چې دا په مخبرو کې خلک په قبرونو باندې ماته ور دوکانونه جوړوي څوک دوکانونه نه جوړوي مخکې دا خلک هیڅ هم نه کوي مخبري دي زمونږ د موجوده حکومت نه انصاف پکار دی دا میډیا والا ګوري راشه راونه هر سړی به خپل مړي وړي او په مخبرو نه به بارک دي باندې دلته زمونږ دا مړي خښتې دي والې پرې راته وو مړي یوسې نو مړي موږ چا کړی یوسو ایسي صاحب کړی یوسو که عمران خان کړی یوسو چېرته یوسو یوسې دا مړي هر څه د دې نه لرې راته رابار کړل پرون ټول ښکارېدل اوس یې پرې راته دی وایي وو موږ خواجه زانان خلک کوم خوا لاړ شو لا لا حد وطوره لا لا حد دی دا باقاعده لا حد هغه تخته پیرا هغه د برادر په تخته په براتر په دې برابر خبر ده ثواب دې پکې واشه ورخه وانکا وګورئ هاي خلين جنة ولا وركه دي ديكا روحوا زوا الشات ديوال آگے طرف ټول کار بابا وکړو نور څه ګپ لګوي منو
زمونږ هم لرې دی ما ورته جنریټر ودرولي داسې نه ګټېلی کېږي دیکه ورکه Balargoya gordabe. نه به لرګي خیال کوه شاته خیال دا سرکار رانی من نوم د کاذباتم دا گوهر نومېری او کاپو والا او دا هیڅ چې په سوال کوم خپل محکمې ته د مسلمانانو ته امریکا نه ده امریکا نه ده رونو ډوکی وروتل هغه د ډوکی وروتل په شاول باندې د الله د رضا د قوم رو تیرې مخبري والا مره مې بنده بس دا ماشومان دا زمان وسیره بچه خان وسیره ستاسو بچی دی د درو میاشتو قبر دی د درو میاشتو ستاسو زمونږ ټولو بچی دی مره مې زویه بنده راشه یو ډنډه ماران مخبره پکې جوړه کړې دیوال راته ووښی دا زما دی د پیچې والا او دننه ننوتې دي د الله نه نه یېرېږي د الله نه نه یېرېږي دشګر رانه جوړوي دشګر رانه جوړوي او جی بیا جوړو موږ خپل قوم ته خپل افسرانو ته موږ دا درخواست کوو دا قوم چې ګوهر غل او کاپو والا غله پیسې اخیستې دي دوکاندارو نه ما مری بچو بنده ځان ته تیلې ورته کوو پټرول لا باندې واړوه زما ایسي صاحب ته
ډیسپي صاحب ته دا سوال دی ځان وسوځوه ځان وسوځوه بیا ځان سوځوه دا څه کار چې بیا ماله ډېرې خبرې نه راځي میا سینوم دی دا میا پرېږده زموږ سوال دی او کاپو والا زمونږ سوال دی کاپ واچه خو زمونږ د هر څه ناروغ ځوانم تېر یو دلته او موږ بیا ډاډو بیا موږ سره ډاډ بیا څه هغه والا سره خبره وکړه مخبري سینوم دی اوقاف والا سره خبره وکړه چې تاسو دیل ادا کړئ موږ به دیل ادا کړو فردوس پسې زما نوم فردوس دی فردوس پسې بار ته راووتو چې تاسو ته مخبره وخو وقاف والا راغی دیوال وخو میا صاحب راته ووایي او مخبرې والا راته ووایي چې تا له 2 کناله دی درکړو زه دا یعنې مه چې دا شورګر ده که دا سیر چې دی ما له 2 کناله دی راکوي د میاشتې مخبره ختمه کړه خو انشاءالله چې زموږ له اتفاق دی سهار به بیا هم جلوس وباسو او میا په دې په دغه کې په دې مارکیټ باندې زموږ خبره کړې دغه مارکیټ په روره جوړوي خو دغه به رانه نه جوړېږي که خیري یاره بیا دغه علم ما ته زموږ دغه یو 10 قبرونه دي د دغه پته ما ته نه لګي زه دروغو کې مې ولې راولي خامخا به یې نارئ دا خو د اوس نه دا زمانې نه دا لوبې شروع دي د زمانې نه بس جوړوي دا خو لا نرانو چې د ورځې راغلی هغه نور به د شپې راغلی جوړ به یې کړی موږ به منډې تړلې تا پسې بل پسې خدای ورسره خوږي زموږ جړیا فرات به واورېدل هغه بیا راغلل څنګه به یې پرېږدو چې دا موږ به یې نوالو که نه موږ به پسې کوو زما نوم شاه دی دلته د مخبرۍ مسالې کې راوتی یو دا سویمه پیره ده چې دلته دوکانونه جوړېږي نو یو سړی دی و چې دا جیز دي که ناجیز یوازې دې مخبره کې نه هر ځای کې لګیا دي مارکیټونه او دوکانونه نومونه به کم خوړو بعد دې نه بیا د هندوانو کار کوو سوځو به یې لښتي ته بیا غورځوو اوسنۍ دغو دوکانونو باندې عقاب والې دا دغه راغشتی دی دلته ګوهر دی او دې په دې ځای دوکانونه جوړوي نو یو سړی دی تپوس وکړي چې اخر ولې خو د ده په مشر په ځای څوک مارکیټ جوړوي دی به خفه کېږي او که نه نن پکې دا قبر تا په خپل ولیدو کیمرامین دواړو ولیدو چې کپن او هډوکي پکې هر سره ووتل نو چې سبا دا علي چې بل ځای بس علي دا خو یو خبر کولو شو ته راځې کولو که څو خبره وي دا شاته دا مارکیټونه جوړ دي دا نور دا رم یو سړی کولو کې چې دې کې به څو خبره دغه روزي نو بس دا خو بیا ستاسو مسلمانانو اډو دغه نه شو دا موسته مړي دي که نه داسې ستا مشران به هم چېرته وي دغه به مي په دې دي یو اکشن والي بیا به احتجاج کوو په دې یو اکشن والي دلته ورته دیوال ته وکړي باقي بار هر څه کوي دوکانونه جوړوي کار څه کوي د مخبرۍ خط دی ته بیل کړي د خپل غونډ نوامبر دی دا د ما ستا خبر خو نه دی هر سړي پکې شته بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم زما طارق شاه نوم دی پابلي ګورونه ما تنګي روډ مونږ د خلاف دونو کو بس مونږ خپل وسوګو او بیا انتظامی وزراله پورته خبرو خو نه راتلل او بیا چې بس دغه زور دغه راغ زور ټول د کار سره بند کو ما یو جګار بند خو وځي یا سره مونږ ورګه دکان منونه دا ځکه چې دا درې کاله مخکې دا ګوهر چې دی د ترانسپور دوی دی او منځر مې راو د پیسې دکاندارو نغښتې 3 لکه 15 کې غښتې نو سره واپس کړی او سي شرمې مونږ پیسې راکړه پیسې اوسه سره نشته دی په بل چا کار کوو او دا مونږ تاسو دکان جوړو پیسې مګواړي پیسې باندې غواړي نو بیا بس هغه لاړو دي دلته دغه راغلو کې پی کې چیف سیکریټری راغلو کمشنر صاحب راغلو زمون تر ورځې وخت الله هغه سم راوښوي دا مبارک غونډه خولې ده چې دا خولې بیا ډیس ته راغړي چې مونږ ډیس ته لاړو ډیس ډېر خسړې دي دا به چې ډېر خسړې موږ شکریا ادا کوو هغه مونږ سرکاسم کوو درخواست مو واغشتو ویډیو ګل ای سیب مونږ کمرې بار کړو په باندې یو غنټه مونږ نه پرې خو او میاګانو سره او عقاب ولا سره خپل ډیر کو وته وی چې دا بلازي او دا الپلا بینک په اډر راغلي دا مونږ روانو چې دا روانو خپل کیسونه واپس والے او دا دغه پرې ته عوام سره مرسته مکو دي سره مرزه بس او دې اسګه دا زما غره کول زما کار د خلکو وته دکان شروع کی دا ټول مخبره پدې کې خو صبر پدې مخبره کې د ګورنر کوم دی اور کړی دي درې کاله مخکې اور کړی دي شته پکې کنه اوس ماته دا بالکل د زمون د اشتدار او د مسلمانانو د اخل اسلام دغه مخبره ده دغه دا موږ د سره موږ پرې مخبره کې دکانونه سره منونه دا د اوقافو ته چیف جسټس محمد صاحب نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دا مخبري به تاسو کلین او ګرین ساتي تاسو په دې کې باندې نه کوي
دې کې به کنسټرکشن نه کوي چې زه به تا سره څو کاله ښکارم زه د یو کال یم او د یوې نیمې میاشتې وم چې زما پلار په اخ رسېدلی دی زما پلار هم دې مغبره کې غښ دی زما نیکه هم داسې ورپسې ځه څومره خو زموږ دې ته دا وایو چې تاسو که دام نه کوئ راشئ په موږ تیل واړوئ یا په ځان تیل اړو په دا ځان د غریبانان د ټول هم داسې قصه وکړي چې زموږ قبرونه وارئ نو دې نه به څه جوړېږي داسې کار شي چې دوی د ناجیزه تجاوزات کوي په مقبرو کې ناجیزه دوکانونه پکې جوړوي نو دا چې اوس کوم دغه وغورځېدل دا دوکانونه نو دې نه به ښه دا وي چې دا عوام په دغه په تعاون سره دا د دې انتظامیه دغه نه وړي دا مټریل انتظامیه نه وړي دا د یو څه چې د جوماتونو کې ولګوي جوماتونه به جوړ کړي مدرسې به جوړ کړي دا ناجیزه دغه دی مطالبه کې چې دا بند کی رسو کی تاسو حکومت نه جی ها نو سو یا کنه ها روکه دا خبر چارې دلته چوس دا زما زوی جی سونه مو د مخکې وفات شو د دونیم کال دی دونیم کال مخکې وفات شو وفات شو جی ها د دونیم کال زول خبر دی او جی اوس چې کله دلته کودای کې دلته خبر وی کنه نه خبر نه جی نه زو کار لتریم جی او خچار ته اطلاع وکړه سي درته وی ویزوی درسته دا خو ظلم دی رو لږی په مخامه وی په مرکو خفوي هغه خاصه د افغان خبر د پوسې د قبر روح کو خفې به تور دی واپس یو خبر بنیم دا مړ واپس تور ته وسو ابا چرته وړو تور ته وړو چرته به یوسو کوئی مرخان کوي ډیر تکلیف جیدو ګورانو تور کور اپا جاړي واپس به جاړ مړ واپس تازه شوې خالو ګوران کوم ځای کې چې خبر درته راغی سونه احساس مردان بروډ गाड़ी لامبو دې درته څه سوال جواب وکړي څه چل شي هیرا شز ویلې راو کیستو افسوس مقام دی کنه ډیر راستو مارکیټ جوړی دلته ظلم نه ری زیاتې نه دی کوپر نه دی تو کوپر ستوي ریده به دلته اجازه ورکوي چې نه جی نه زما زوی به چرته وړم به چرته ته ما ته لارو خایا حکم بزم بس دغه زه حکومت ته سوال کوم چې دا کارو کې دا څه ظلم دی زیاتې نه ری زموار سو کایستا د زوی اډو کې د قبر نه روخل وکاله پس د دې زموار سو کړي سو چې پر انتظامیه زموار ده حکومت پیدا کو کې خو نشم کو غریب سړی درې سو دیاړي میرا
आपला रावाला काका दल तर आपका फुटेज में जोड़ो फुटेज में जोड़ो اډو کی روتی دي مخبره خبر پکې کېده 38 سال به بعد تیر کړي یو دکان می پکې نشتا را باندې یو سړی ثبوت کی دغه محمد ګل دغه ټول نمونه تعالی راشه دغه پراته دي دیسی صاحب ته مینه صاحب ته زمان عمران خان صاحب ته دا خواسته راشه الله دردا تیل باندې واړه یو می سوځوي تیل باندې واړه یو می سوځوي دا والا لیټر راته ورته کا دا لیټر راته ورته دا الله دردا نه راشه ځان سوځوما پرې راځي او می سوځوي دا خو څنګه درکاږي دالت کې دا دیوالو نو وردا دیوالو نو وردا اوس کنه بیا کوه ځان ما اوس سوځوي دا تیل دا تیل دي که سړي اوس مې سوځوي काका से دا پيو کا हम काका دلته نن سره راغلي ته وډل جذبې سره لګي له جذبې سره رالو چې دا یتیمانان یې سیان د تفراتري به وسده وستا او دې باندې دا دکانونه جوړيږي دا غسر نه دا سره پوري نن پرون یا بل اور د دولس دکانونو پروګرام اوس پکې هغه د شو سبيخت نور بوت یو لوټ مار شروع شوی اخر د انصاف ته ظلم دې زیاتې ټیک ته چې د خلک غریبانان دي کمزوري دي به وسري لاره چاره نور څه نشته او په دې خپل اډوکو باندې خو لاره چاره شته دې تاسو خو کولی شي کړ چا پکې مین دي چې ازونه دي چې بچی دي چې مور او پلار دي چې باری پکې څوک د دې خوري د دې وطن خلک دي بل دې نه څوک نه ګراغلي دا ظلم او زیاتې په تحصیل کې شروع شوی د دې چې کوم اخلي کار تکړه سوکي د دې مخنیوي دی وکي د دې تاسو دی وکي زه خدا ویم یو جټ سړی ما پس پوهېږم نه تعلیم به نشته دومره علم به نشته دین لري خپل دیوال ته وکي چار دیوالي ته وکي خپل جنگلې دی په لګي کلی ګیټ ته په لګي دا مسافر خانه را د تل لا وارث مړي روړي په دې مرده کې دوه دوه د درې درې ورو دي پراتی ما د خدای پاک بدل سوسو لکه پنه غشتري صابونونه مې راغشتري په زر روپے کپن مې پاغ افغانې کې غشتري بیا م راوړې دلته مخخ کړې دغه ته بچا کپن هم ورلنه راغشته نو دلته سو کروڑی د دې کې د سرکاري کابینه روړي خخي کې پایا په پرده کې کله چا سو پیدا چې روز په دوله د پتی یو چې اوس په کې دا دکانونو والا رال د لکونه روپے په پیوالي په 10000 روپو نه کم دلته دکان پر تحصیل کې نشته حکومت دې تاسو کول غواړي ما سره دې وګرځي د دکان په دکانو ګرځوم دا ظلم دی چې دا موږ ته یو خاص کو یو سوال وته کو یو منت وته کو یو زاری ورته کو دا چې هر محکوي مالوي هر یو لاسې رسی او ډیر طاقتور سړی وي ناغه ته موږ بیا هم سوالي او زار منت کو چې دا دې بند کړی شي او دا دې ونشي چې تاسو ته دوی تاسو ماشله سپینګری د ارسنه خبري سمره لکه ګناه خبره ده چې تازه خبر رامي او هغه اړیکې روباسي دا په یو باندې زه هم ډیر د شیعاګانو مخبري لوش د عیسایانو مخبري لدی وش د قادیانانو مخبري لدی وش د سیکانو مخبري لدی ورشم دا د تحصیل رسیدونکو لاس چې د چا رسی د ورننو چې بغیر اجازه ته د پکې د مړي دغه صحیح غم خخ کی کده ته نه ژوندې راغی نه مانه چې اوسره کاکا خري دا وای چې تاسو موږ پلازر وګورئ چې حکومت بیا پلازر ته جوړي تاسو بیا څه کوي یا به ممتاز دا قوم ممتاز مسلمانان برا پاسیو د دې یتیمانانو یې سیرانو تاسو او د حق आवाज پکې سره د کوم ځای ستونکي بلال خیر دغه تر خبر وروته دغه ماشوم د خبر د ماشوم چې موږ وفات شو دا ستاسو دی او څنګه خبر شو چې خبر یې لروکړي ماشوم چې کله وفات شو هغه هم یو افغانو یو غمو اوس خبر شو چې په ډیوټي کې هغه مې له تازه کړ کور کې زنانه خبر دي چې ماشوم روکړي د خبر ستيري کې پتا ستيري کې پړې دي زنانو پړې ستيري
بل داسې نه چې بل چا ته پرونه ما به یقین نه شي ما خو ماشوم نه ولې دړ کوي ډېر زیات زور هم دی استاذه څونه موده مخکې دغه ماشوم مړ شوي وو د ټول نیم کال چې دی په درې کال ماشوم ته مثال دی نیم کال ماشوم ته دا زر روټین وکړ دی نور عوام اساس دی نور ماشومان لکه دا یو چې ماشوم د چازوي چا بجې کړي چې دا وخت مې مثال دی خبر کې کوم واپس یو وخت لکه دا څه کافران خو نه کنه دا مسلمانانو په لکه دا ما ایست درخواست دی چې پرو کوم چې ته نشي لګول چې پرو د څه چې ولې غریب دکاندار دا و دا د مدیزه په موبایل دی او کې دا کله خو دا مثال لکه دا یو ماشوم دی یو بچی تاسو بچی یو زمان تاسو بچی ما درونو زمان زی تاسو بچی دی لکه دا مسلمانې کافر دی دا خو نه پر سټک ته خاص کوم چې لکه ما ماشوم د عزت چا کړي مال با کسان مال بل خبر په دې سات جوړي هر چا چې نو کړی کسان بل مال بل خبر جوړي او چا زموږ خبر کړي کسان مال راکړي تاسو قانوني حق مشته چې دغه خلاف دغه قبر به حرمتي قانون داسې اکټ شته چې د دې خلاف عدالت لا چې دې خلاف ته فیار وکړي څه به کوي څه به کوي عدالت په فیار په کومه عدالت تم زما چې سیا کوم چې دکل لري ما ته تکلیف ملوش ما کور کې ما زنه د ما یو وندار غریب تکلیف ملوش ما مو تکلیف نه وارو تکلیف ملوش نو لږه غم تازه کوم باندې لانجر ستې شو کړه یو غم بل غم راځي شو خري تاسو نه کوم هغه غم په کوم تاسو جنازه هغه ټیم هم خلک ډېر جوړل دا بیا غم تاسو شو سم سنس دا به جنازه راځي دا بیا جنازه خلک یو ما ورو ټیم بس بدل ټیم چې دا خپل ما هم بیا کوي زموار شو باندې غم تاسو کیږي چې په مراد ته کوم د جاسدي کوم مراد کوم افسران دي چې درماته درخواست دي چې دې په پوره پروژه عمل درلود شي چې 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 په دې پوره عمل درلود دي مثال لمه واره دي دا ټول عوام واره یو ماشوم دې دا په دې باندې چا حق نشته په دې ولا الله حق نشته یو ماشوم یو پاتره تاسو وګورئ په خبره کو تاسو کتلی او تاسو کومه بیزتی ولا په دې بیا کولو دا یو پټ راوځي چې الله ول انسان کولو کې عادي دا خو دې زیات شي دغه قبرونو باندې چې کومه پلاده جوړیږي دا خو خلک اشتعال کړل روي ګرځوله کچره بیا دغه مقبره باندې پلاده جوړیږي بیا بس تاسو د عوامو سره ریاکشن مشران کوم خبره کړې هغه په دې کې مشران دي چې کوم خبره کړې صحیح الرحمن الرحیم زمانوم دي سید بلال جان بیسیتی وکیلم چې ایډوکیټ های کورټ په هاور های کورټ کې مې پریکټس دی بلال دغه راځي چې دغه سټیټس ته قانوني چې په اوقاف ول راغلي دغه په مخبره کې مارکیټ جوړې دي چې د چیف جسټس د خاص یو فیصله راغلی وي نوټیفیکیشن شو دغه پرانا کې صحیح ستیا دی اختیار لري چې دلته دا جوړ کړي د فیصلې نه مخکې چې تاسو ته زموږ پاکستان پینل کوډ دی جی چې تاجرات پاکستان جی موږ وایو په تاجرات پاکستان کې د دې خپل سیکشن دي او دغه کې د دې مړی او د دې قبرونو تحفظ دی باقاعده غي باندې سزا دی پینل دی جرمانی دی جی اس قسم اختیار او قاب سره نشته چې په مخبره کې دلته کې موږ ته پلازي جوړی کی او اماراتي کار پکې روان کی دویمه خبره د دوست محمد چې کومه فیصله دغه باندې ډېر سترونګ فیصله ده په ټوله صوبه کې دا هغه فیصله بیا سپریم کورټ منلې ده دغه فیصلې لاندې د دنیا غټي غټي پلازي د غټو غټو خلکو د ایم ان اے د ایم پی اے د ډېرو غټو سېکټرانو پلازي را نړېدلې دي په 400 کې هم تاسو کتلې دي په ټوله صوبه کې هم د غیر قانوني ده د سپریم کورټ او های کورټ د فیصلو مطابق هغه پرانا کې د غیر قانوني کنسټرکشن دی کړی دی او قابو سره هیڅ اختیار نشته بلکې هیڅ چا سره اختیار نشته او موږ به حیثیت مسلمان او به حیثیت پښتانه د 400 ایسی سره د اختیار نشته ډي سي سره نشته د 400 نومي واکمن سره اختیار نشته چې قانون وي د قانون مطابق په مخبره کې کنسټرکشن پای کې چې کوم دي دکانونه تعمیراتي کار بند دي آئینیم باندې قانونیم باندې او تاجرات پاکستان هغه بند کړی دی دې خبره چې دا کوم مختصر چې دا قبرستان چې کوم دی دا مجموعي د ټول مسلمانانو د پښتنو د خپل علاقې دغه مشترکه دا زموږ د مردگانو د دفن کېدو د پارازې دي په دې باندې هیڅ قسمه سړي حق نشته دا صرف د دغه خلکو د مردگانو د خېدو د لپاره حق دي چې دا اخیری آرامګاه هیڅ قسمه کنسټرکشن نه هیڅ قسمه کنسټرکشن په دې باندې د قانون مطابق الاود نه دي د دې په حواله خبر ته واتو کړنه دا اوقاف والا او دې کې څه کسان دي چې هغه ملوث دي او دلته دکاندارانو نه بلکې د دې خلکو نه پیسې چا نه سرور لکه چا له 15 لک روپیا غشتي بل کالو دا غرضول و بیا موږ رالو خلیل خان او د ټولو سره ملو شو هغه د دې نخښته یو د خلکو وړو بیا اوس دا نوې پروګرام شروع شوی دی دوی چې کم دینو اوس په مخبره کې چې کم دینو کار شروع کړی د ښکاره تاسو ته پته لګي خبرونه دي پکې اډو کې پکې روتی دي
نو موږ په دې کې افسرانو سره ملو شو ایچ سره ملو شو دې کې 400 اے سی ملوان دی اوقاف چې کوم دی ډایرکټر دی هغه ډیر څه به هغه مخکې دغه دی دلته کې وته یو ناظم دی د ویلېج هغه توصیف نوم دی د چترال د غونډې کرکړه ناظم دی عام پکې دی خو موږ دا وایو د حکومت ته دا کوو د تاریخ انصاف حکومت ته چې دا د انصاف حکومت دی کنه چې دوی انصاف کوو نو دا د دوی انصاف ته چې زمونږ د خلکو تابو د خبرونه دي د هغوی اډو کې راخیږي تاسو یې د ماشوم پکې خو داسې جیز دی د دې خلاف خو چیف جسټس دوست محمد خان چې کوم دی یو چې ټایم کړی وای چې یاره مبارکې به تاسو تجاوزات نه کوئ دې کې به انټرفیرنس نه کوئ موږ دا وایو چې دا تاسو په کوم قانون باندې کوئ